واسفله. یو مسئله ده، مسئله خدا چې مسئله الخفین ثابت شو چې شعار د اهل سنت والجماعت ده، خو مسح په جانبینو د موضوع ده که په یو جانب ده. په دې باب دی مسح په دواړو طرفو د موضوع کې اعلی طرف لکه دا دې ته اعلی وي او اسفل د لاندې طرف. نو مسح په دو جهاتو د موضوع ده که په یو جهات. نو لومبي باب کې دا ثابتې چې په دواړو ده، رستی باب کې دا وایي چې په یو جانب. مسله خدا شو فقها کرام سوي او دلائل یې سدي او ترجیح د مذهب منصور د مذهب حنفی الحمدلله په دې کې راجح. مسله دا چې مسح په دواړو طرفو ده که په یو طرف، په اعلی او اسفل دواړو ده که صرف په اعلی ده. درې واړه امامان په یو طرف دي، امام ابو مالک شافعی او احمد صاحب چې مسح په دواړو طرفو کې خو په دې دو خبرو کې اتفاق. یو دا ده که چا صرف په اسفلو کې نو مسح نه کېږي، او که صرف په اعلیو کې نو فرض ادا شو. امام مالک صاحب دواړه ضروری وي، یو ته فرض وي بل ته سنت وي. احمد او شافعی صاحب اول ته فرض وي دویم ته مستحب وي. نو که چا تش په اسفل باندې کفایت وکړه مسح اتفاقا نه ده صحیح، او که چا مسح په اعلی باندې کفایت وکړه نو مسح صحیح ده. هغې وي تارک د سنت شو، دواړو طرف ته وکړئ. لومبي باب او د حدیث نه معلومیږي چې مسح په دواړو طرفو ده. مو شکر دی چې ته په خپل حدیث ته ضعیف ویلی دی. او دویم باب نه به دا ثابتېږي چې مسح صرف په اعلی طرف ته، او حدیث ته د حسن ویل دی او د هغې تایید ډېر حدیث کوي. لومبي باب ته ګوره، باب فی المسح علی الخفین اعلی واسفله. مسح په اعلی طرف فوق او لاندې طرف ځمکې سره لګېدلې. جناب الولید دمشقي قال سنن الولید بن مسلم قال بني ثور بن يزيد عن نجاح بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله. سید الکائنات په بر طرف مسح کړی ده، په لاندې طرف. دا دلیل دی د درې واړو امامانو. او حدیث صحیح دی کنه؟ نه. قال ابو يوسف وهذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. د بشمار صحابه نه دا مسلک نقل دی او د تابعین نه، او به یقول مالک و شافعی و اسحاق. زه په دې حیرانم چې درې واړه امامان په یو طرف ته دي او دلیل کمزور دی. وهذا حدیث معلول. معلول اصل کې فصیح لفظ معلل دی یا معل. نو معلول دا اسم مصدر دی په معنا د ذو علتن سره، لکه اسم فاعل په معنا د نسبت استعمالیږي. لابنن و تعمرن، لابنن معنا ذو لبنن و تعمرن ذو تمرن. نو معلول معنا ذو علتن، کنه معلول دیته وي چې چاله دوباره او ورکړي. او صحیح لفظ معل معلول ذو علتن، دې کې علت ته لم يسند عن ثور بن يزيد. د ثور بن یزید نه دا چا مسندن نه دی بیان کړي چې سند متصل وي بغیر د ولید ابن مسلم نه. وسالت ابا زرعه، ما د دو استادانو نه تاسو کو، ځکه محدثین مقلدین دي، حکم په حدیث باندې هر سړی خو نشي کوله. بل دا چې راویان ستانه مخکې تیر شوي ته څه خبره؟ مونږ چې څنګه د حدیث په حکم کې مقلدین نو د حدیث په معنا کې مقلدین. یو سړی قمقل نورستان مولا حدیث کې تقلید منی خو فقه کې نه منی. تقلید یو مجبوری ده، ځکه هر شیخ په خپل څوک نشي معلومولی، د استادانو او مشرانو نه به معلومه. ما د دو استادانو نه تاسو کو د ابو زرع رازی نه او د امام محمد ابن اسماعیل بخاری نه دوانو راتوی لیسا بصحیح دا حدیث صحیح نه ده. ولی
لأن ابن مبارک رواها عن ثور د ثور نه دلته ولید ابن مسلم نقل کړی دی خو د ولید ابن مسلم نه علاوه بل امام د محدثینو عبد الله ابن مبارک چې هغه امیر المؤمنین فی الحديث وی هغه چې نقل کړی دی الرجاء قال حدثت رجاوی ما تدارا رسیدلې دا کاتب نه نو دا کاتب سره ملاقات نشته وی ما ترا رسیدلې دا حدثت ما ترا رسیدلې دا کاتب د مغیره نه او دا کاتب د مغیره نوم هم نه دی اغشته او به کاتب د مغیره نه بار مغیره نه دی ذکر مرسلون یعنی مرسلن پکار دی چې دا د عرب کله دوی په زور زیر لیکي په الف نه لیکي نو مرسلن مرسل دی ته چې صحابي پکې ذکر نه ان النبي صلی الله علیه وسلم یذکر فی المغیره مغیره پکې نه ذکر نو په دې ډومبي حدیث کې اوسو عیبونه شو اول دا چې چا مرفوع متصل ذکر کړی دی ولید ابن مسلم دی او د مدلس ته په تدلیس او تسویه سره تدلیس او تسویه دی ته وای چې حذف ضعیف بین ثقتین ضعیف راوی راغلی دو په بیانو کې نو دې ته مدلس وای په تدلیس او تسویه دې ته تجوید هم وای نو متهم دی په تدلیس عیب دی ویم دارا چې د ثور ملاقات درجه سره نشتا دریم دادا چې رجا او د کاتب په منځ کې ملاقات نشتا څلورم دادا چې دا کاتب مجهول لنوم یې سکته اگر چې بعضو کتابونو کې لیکلي چې نوم یې ورات ده خو راوي خو نه ذکر کړي پنځم دادا چې حدیث مرسل نقل دی او مرسل عام محدثین حجت نه ګڼي یعنی د مغیره ذکر پکې نشتا او مشهور روایت د مغیره نه دا بل دی چې حضور مبارک په اعلی د خوف باندې کړی دا نو شپږ عیب شو پکې اول عیب دا چې ولید ابن مسلم مدلس ته په تدلیس او تسویه دویم دا چې د ثور ملاقات درجه سره نشته دریم دا چې رجع او د کاتب په منځ کې واسطه دا او مجهوله ده څلورم دا چې د کاتب نوم نه ذکر پنځم دا چې حدیث مرسل له مغیره پکې نه ذکر شپږم دا چې مشهور روایت د مغیره ابن شعبہ نه هغه صرف د اعلی د خفتی د اعلی او د اسفل د دواړو نشتا نو حدیث کې چې شپږ عیبونه رالل حدیث معلول شو کو نشو ذو علتن شو نو قابل له استعمال نشو اخر عقیده ولې وای تخلیل فقها دي ائمه کرام دي مبارک خلق اجتهاد خو یې دروازه ده ورته مجتهد حیثیت د ناقل نه یو سړی په حدیث کې ویني ته عمل په ولې نه کوي الکه مجتهد شان د محدث نه مجتهد ګوري ټول اطراف ته داسه محدث خپل نقل ته ګوري نو په پیدون کې په حدیث باندې مجتهدین او فقها محدثین کرام جمع کون کړي خدای استعمال زه او طریقه اوړان د رستکول کار دا د محدث فقها او کرام اغیدی بل حدیث تم ضعیف ویل رستو امام مالک صاحب خو امام ترمذی وینا حدیث حسن ده قابل عمل ده اور محدثین ورته صحیح ویل دي خودی حدیث ضعیف باندې ځکه عمل کوي چې د دې وی تایید په قیاس صحیح شوی ده نو ترجیح د دو حدیثانو په منځ کې چې تعارض راشي د ترجیح 50 اصول دي اتفاقا او 50 اختلافي دي سل اصول دي د ترجیح د بار علم داسه نسوار خوراک نه ده چې نسوار واچو کې نخ په خبره واچو زال حدیث علی حدیث نه علی حدثي زنا اورا نو یو په وجوه د ترجیح کې دا چې حدیث ضعیف ده خو تایید قیاس صحیح کوي ناغي وي زمون حدیث اگر چې ضعیف ده خو قیاس صحیح تایید ده کوي قیاس څه شی قیاس دا چې دا مسح قائم مقام د غسل درجه الله پزې د وینځلو د خپې ولا نه راکړ او غسل درجه کې دواړه جانبې کې یو جانبې دواړه جانبې نو مسح کې پکا دا چې دواړه جانب شي اعلی د خف او اسفل د خف لکه قائم مقام د غسل او لکه څنګه چې مسح د سر کې استیعاب سنت ده
چې مسح د سر کې نه ټول سر به مستوعب کې کنه نو په مسح د رجلینو کې استیعاب سنت شو نو استیعاب علی راځي چې ما فوق او ما تحت دواړو کې نو قیاس صحیحه تایید د دې حدیث ضعیف کوي د دې وجنا غیدا راجح ګڼل نه من سوایو زمونږ دا رستنه حدیث دلیل دی او امام ترمذی دې ته معلول ویلې دی او هغه ته حسن ویلې دی او حسن د اقسام د مقبول نه د حجت ته په شرع کې نو حدیث ضعیف مقابله د صحیح نشي کوله اوس دا قیاس چه دی مونږه دا ډول قیاسونه غلط دي ټیک ته مسح قائم مقام پرجل کې قائم مقام د غسل لا په شریعت دې کې تخفیف وخت کړی دی او د علی سے روایت نسته پدې کې ابو داود کې بدل راشي لو کان الدین بالرای لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه ولكن رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسح على الخف وی که دین په قیاس او پرای او په عقل وي نو اسفل د خف اولا ځکه اسفل لاندې زمکه سره لګي خیرنی کی کم جانب نو ازاله د خیری پکار ده نو پکار دا چې دا لاندې طرف باندې مسکه دی شي خو چونکه رای په قیاس باندې دین نه دی بنا په نقل چې نقل وینو نو قیاس په مقابل د حدیث کې هغه حجت نه دی نو علی سے پخپل رد کړی چې نه صحیح حدیث تعالی د خفت اسفل نه دی نو قیاس غلط شو دا رای شو په مقابل د اثر کې او رای په مقابل د اثر کې حجت نه دی دیم د سر مسله راته کوي نو سر مسح چې دا هغه حکم اصلي دی هغه حکم نائب نه دی یعنی دا اول مسح د سر مقرر ده نو هغه د نیابت حیثیت نه دی دا مسح د سر حکم اولی دی کنه او په خلاف د مسح د رجلین نه دا نائب دی دا نو په هغه قیاس صحیح نه دی نو حکم یو عارضی او نائب په حکم اصلي باندې مقیاس کا بنا د تخفیف د مسح په تخفیف تا نو کته په غسل قیاس کې خو به درې ځله پکارو دغه غسل د رجلین درې ځله او به کعبین په درې ګوتو په اندازه راکاږي به پکار دا چې نه ګټیم پکې راتله نو کعبین پکې نه داخل او درې ګوتې کافی دي معلومه ده چې د مسح بنا په تخفیف ته نه په تشدید ده نو تاسو قیاس ضعیف شو او هنه من بیت العنکبوت او باب زمون دلیل سره نو زمون دلیل صحیح احادیث دي بعض احناف سے تعویل هم کړي خدا تعویل زمانه ده په فرض کې کدا حدیث صحیح کو نو دا وهم دي دراوینه حضور مبارک چون کې خپل داسې کړي و نو نیولې و نو مسه داسې کوله موضوع چورې نو خپل چتیږي نه نو دې دراوی دا ګمانو کې چې دې سوک لاندې مسه کړي دا زما دا ځکه نه د خاصه فخر ده چې دا نسبت د وهم او د غلطۍ یو مبارک صحابي تر صحابي په نه پیدا او ته په پیګي مولا بادره کنور مولا صحابي غلط شوی دی حضور خپینه ولې و خپنی ولې ونه هغه دینه مسجد سره تعبیر کنه نسبت د وهم او د خطا او د غلط رؤیت صحابه او ته نه دی پکار مون غلط نو صحابي کریم مبارک چې دا وای چې بارا مسه وکړه اعلان دې مسه وکړه هغه کتل دي هغه ته دا وای چې نه د خپنی ولې و د دې په خطا وته زما دا تعریف نه دی فخ اگر چې فتح القدیر ذکر کړه وی مولا ذکر کړه د زمانه ځکه دې کې نسبت د وهم او د خطا چاته راځي ناقلین د شریعت ته به خبر کلام کې ته احتمال د دې راو باسه چې صحابي د خطا وندي دا څنګه نیول جدا شي او مسح جدا شي ته نیولې نو د تعبیر په مساو کنو دا خو نسبت د خطا صحابي ته راځي ای هو ناقلین د شریعت ته نسبت د خطا حدیث ضعیف ده صحیح نه ده هذا بالحديث باب مسح على الخفين ظاهر ما مسح په خفين په بره طرف ته ظاهر دی بره طرف ته وي
حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن ابيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما ما سيد الكائنات دل چې مسح په ظاهر د خفین وکړي دا. نو مغیره بن شعبة به روایت صحیح نه دی او دا صحیح دی. قال ابو سعد حدیث المغیرة حدیث حسن، حدیث حسن دی. نو چې حسن شو قابل دا احتجاج شو. او سوال دا دی چې حسن ورته ولې وې صحیح ولې نه وې، دا غي وجه وي. دا عبدالرحمن بن ابي زناد چې یو ابو زناد دی یو زوی دی عبدالرحمن. ابو زناد د رجال او د جماعت نه دی، عبدالرحمن بن حرمز یو زوی دی عبدالرحمن بن ابي زناد. نو زوی لک امام مالک صاحب وای ولا نعلم احد يذكر نورة المغيرة على ظاهر ما غيره غير ده عبد الرحمن بن وقال غير واحد من العلم. قال محمد زما استاد امام بخاری ما طويل دي چې وکانه مالک يشير بعبد الرحمن بن ابي الزناد. امام مالک سے بلک تضعیف کو د عبد الرحمن بن ابي الزناد، يشير الى تضعيفه صراحه ضعیف ورته نه دی ویلې او اشاره ورته ویلې دي. دا پس کی ویلې دا ابو زناد امام مالک سے به شاګرد دی او د عبدالرحمن دا غل استاد زوی دی. خود د پلان نا کتاب د فقهاو سبعو نقل کاو، ځکه دی د فقهاو سبعو د مدینه منوره شاګرد دی د ابو زناد. نو د هغه مسائل نقل کول. فقها سبعه د مدینه منوره د یو زمانی دي تابعین او د دو شیرونو کې راغلي دي. الا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزاء عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بکر سليمان خارجة. دو دنگ دی فقها دی سبا دا مدینه منور او دی شارحین لکه او کتاب الحیات الحیوان کم لکه چې دا ونو منا سړیو لکه په کاغذ او په غنمو کې کیږي هغه کې دغه نه کیږي دا سیدا غنم چکنه سپگے پکی نه کی او دا چولی کې کنه او چا نیم سیری په طرف ځوړم کې نیم سیری په نه راځي. نا حیات الحیوان کې لیکي. نو وی کتاب د فقهاو سبعو چې دې نقل کوي فاین کو نامنګ چرته. امام مالک سے وی سبق خود د پلار نمام ویلې او دم ویلې او دې د پلان نه کتاب د فقهاو سبعو نقل کوي مونږ ته پته نه لګي. دغه اشاره دا صاحب نه دی ټیک تزوی ته به خودلی تا ته خودلی رحمان زویر. نو دا حدیث ته صحیح نه وي حسن وي، یعنی حافظه کې لګه کمزور ده دراوی او عدل په خپل حال له. نو چې راوی عادل وي خو خفیف الضبط وي نو حدیث حسن وي. قبل مثلا باب في المسألة الجوربين والنعلين ها ولا بخشتا مسح جرابو والنعلين. نعلین ګورې دا چا مسلک نه دی په دې فقهاو څلورو امامانو کې بغیر د بعض غیر مقلدینو نه. دا عرب چې دي سادهګان دي ډېر ظاهر بین دي. دا القاعده وغله په کابل کې یا بل ځای کې دي کې تکفیریه ډېر بس چې حکم نه مخالفت وکړي کافر. القاعده کې یا د عربو کې نور علوم په تحقیق نه ویل کنه نو ظاهر د حدیث کې چې سویني بس پاره پسې عمل شروع. نو ما بعض غیر مقلدین لدي وین علم ناغله نه نو په چپلو باندې بم مسکه چپل سي چپلو ته عربی کې مداس وای او نعل دې سپلو ته وای او بوټانو ته جزمه وای مکعب وای او حذا وای بوټ څه دی دیتا حذا وی جمع احذیه ده او جزمه وی پزال او مکعب او سپلو تا دیتا نال وی او دا چپل چې منگ پوکو دیتا مداس وی نو پا مداس هم مسکه ولی حدیث کی رانا بس خلاص
الکه قرآن کې مسح غسل د رجلین ذکر دی کوم ائمه په مسح علی الخفین کې شکو ځکه چې حکم د غسل د رجلین دی نو علی قائل شو چې تواتر ته ورسید نو په یو حدیث نیم کې چې رانل د نعلین ذکر چې احتمال د ډیرو خبرو لري څنګه په عمل کوي دا بس حدیث کې راغلی نور تحقیق پکینی یو عربی روته د غسل بیت الخلا زم ولاړم په انتظار کې نو چې روته ډوډۍ خپل کې وا ډوډۍ خوړه ما ورته داسې کوي خپه بیت الخلا کې ډوډۍ خوراک بندي سه حدیث کې سمان راغله ده ما خمنه خنا راغله خو استاد له غسل چې ډوډۍ په دی خو دا تقاضا بارته د نوزي او دی خو ډوډۍ خوري دا خو نه کواري تړي په بوډه کې نو ظاهر بین دې ډېر زیات تحقیقی علم پکې کم دی د سعودي عربو کې کویت کې لا مصر خره ځکه جامع ازهر د الته د مذهب پابندي ده او کلک کلک کتابونه وای او دوی نوټس لیکي مختصر بخاری کې 2-3 حدیثه بټیک خلاص دا به سپیږي دیو جن عدم تقلید پکې دی ايش هذا الرجال دا څه شي دی ابو حنیفه څه شي دی شافعي څه شي هم رجال و نحن رجال دا د پاکستان د لیډرانو په شان یا د شمالي اتحاد د لیډرانو په شان خشیه دا دی علا کل من لا یقتدی بأئمة سوک چې په دې امامانو پس اقتدا نه کوي فقسمته بیزا عن الحق خارجه نو قسمت خراب دی او د حق نه بار دی علا کل من لا یقتدی بأئمة فقسمته بیزا عن الحق خارجه فخصهم اغدادی فخصهم عبید الله عروة قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجه خارجه ابن زید ابن ثابت فخذهم عبید الله عروة قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجه اما سپا جرابو او نعلین ذکر دے خسلور والا فقہا دے قائل ندے حدثنا ناظر محمود بن غيلان قال سنا وكنا سفيان بن قيس بن حزام بن شرابيل مسلم ملاوي لا نترك كتاب الله بمثل ابي قيس وحزيل بن شرابيل د دوه راویانو د وجه من کتاب الله پریدو کتاب الله کې حکم د څه شي دی دا غسل لرجلانو زم موضوع کې خو روایت تواتر ته رسیدلې نعلین کو نه رسیدلې او دې سره جرابیم ذکر دي توزع النبي صلی الله علیه وسلم مسحال الجرابین والنعلین مسح په جرابو په نعلین وکړه دلته مقصود جرابې دي ښا جورب څه ته وای دا معرب دی د ګورب او ګورب مختصر دی د ګورپا شمالي اتحاد والا ګورپا قبر الرجل ګور قبر ته وي پاخ په ته وي نو جرابا قبر الرجل دی د خپېخ قبر دی نو جورب معرب د ګورب دی او ګورب جوړ دی د ګورپا نه ګورپا معنا قبر د خپې نو جرابه ته جوړه شو نو جرابي باندې مسه څنګه جرابی کی زمون امامان امام ابو حنیفه خود 2 سورت روخ کی دی او صاحبان 3 سورت روخ کی دی امام ابو حنیفه به په اخر عمر کې رو جو کړل اول جرابه منعلی دی ته وای چې بره جرابه لاندې د پڼې په شکل سرمن ورته اچولی شي فلاندې تلیتا دیتا منعلی او منعلی وای دیم ته جرابه مجلده وای مجلده دیته چې سرمن په د پاسم راړولی شي دا ګوتم پټی تر د غټه ډوکی پورې لکه د موزه په دغه په شکل درېمه جرابه سخینه ده مضبوطه غټه نو امام ابو حنیفه وی په جرابه مجلده او منعله کیږي په سخینه باندې کې او په خفیفه او صاحبان نا ولار شو
او په مجلدم کیږي، په منعلم کیږي، په سخینم کیږي. سخینه جرابه څه وای؟ اول خدای ته وی چې آی کې پیدل ګرځیدل ممکنه. دویم شرط دا چې خپو پورې نختی بغیر تړلو نه. دریم دا چې جذب د اوبو ما تحت نه کوي، چې لمدې ګوتې پې راکاږي لاندې خپل نه لمدېږي. د وړی جوړی یا د غټ نیلان جوړی یا د غټ جیم جوړی او پاتې شو دا نری جرابې. دی باندې زمونږ درې واړه امامان قائله نه دي، نه مالک نه شافعي صاحب نه زمونږ امامان، صرف حنابله کې او غیر مقلدین دا نرو جرابو باندې کوي. نو دا غټې جرابې امام ابو حنیفه په مرض وفات کې په جرابو کو او غټې جرابې. زه په جرابو مسا کوم، خدای او دس لپاره چې مونځ پې نه کوم، کتاب دپاره او دس کوم یا بل څه دپاره، نو جرابو باندې مسا کوم. او چې مونځ کوم نو خپې وینځم، عمل بالاحتیاط خو. نو جرابې سخینه باندې صاحبین وای او امام ابو حنیفه په مرض وفات کې وینن مې قصدن هغه کار وکړ چې ما مخکې نه کوم. نو په منعلو په مجلدو امام صاحب وای، صاحبین په سخینینم وای. اگر چې منعل او مجلد نه، سخینینو کې درې شرط دي. اول دا چې داسې غټي چې ګرځیدل پکې ممکنه. دویم دا چې خپو پورې نختی بغیر تړلو. دریم دا چې جذب د اوبو نه کوي ما تحته. اوس دلته اړو بعض علما جرابو باندې وای نه، هغوی وایي ګوره که په جرابو وایه نو خو نعلین هم ورسره ذکر دی که نه، نو په نعلین ولې نه وایه. نو دا امام طحاوي صاحب د دې حدیث داسې تعبیر کوي چې حضور مبارک په جرابو مسح کوم حال کونهما فی النعلین، په پڼو کې وي، خو پڼې د هغې د چپل په شکل و مداس. نو مسح په جرابو مقصد و مسح په نعلینو نه ده، ځکه د دو څیزونو مسح خو نه. نو داسې شو مسح علی الجوربین حال کونهما فی النعلین، یا د والنعلین نه منعلین والا یا منعلین، یعنی مسح علی الجوربین المنعلین، په جرابو منعلو باندې کړی دی چې لاندې ورته سرمن لګېدلې وه، ځکه په نعل باندې مستقل چانه دی ویلې په ائمه او رباو کې. البته ماته بعض غیر مقلدین چې هغه زناور دی هغوی په چپلو م کوي. هلکه چپلو کې څه مشکل دی؟ جرابې سخینې خو په حکم د خوب کې دی، د هغې ښکلو کې تکلیف او حرج دی، او د چپلو ښکلو کې څه تکلیف دی؟ مسح خو د یو ضرورت شرعي دپاره ده، د دفع د حرج دپاره ده. نو د چپلو ښکلو کې حرج نشته. یا دغه کې البته بوټان چې افغانستان کې کلک بوټان فوجیان، نو د هغې ښکل ګران دي، په هغې چې مسح وکړي نو هغه حکم د جرموقینو لري. په جرموقینو او په داسې بوټانو چې ښکلی ممکن نه وي او فوجیان یې اغوندي د جنګ په حالت کې، نو حکم یې د جرموقینو د خفینو دی، نو مسح پکې کولی شي. ځکه هغې کې هغې مونځ هم کوي، فوجیانو بوټان په مزو تړلي او د هغې ښکل ګرانې. نو مسح على الجوربين. وحد قال بسعد حديث رسول وقالوا غير من حلمه وبه يقول سفيان ثوري مبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم يكونا نعلين، اگر چې جرابې منعلني اذا كان سخينين، خدا شرط پکې چې سخینې وي، په خفیف نه وي. ګوره دا فقهاو چې څومره ویلي دي دا قید ویلي دي اذا كان سخينين جرابې. سخینې درې شرط دي پکې، نو چې دا درې شرط پکې موجودي نو په حکم د خوب کې شو، نو مسح پې راغلی ده. بس دې کو شو.